په پاکستان کې قانون پوهان سپریم کورټ ته د عمران خان د وړاندې کېدو په موقع د چیف جسټس لخوا شوی سرګندونې یا ریمارکس د هغه د منصب برعکس بولي او وايي چې قاضیان عدالت کې د سرګندونو په فیصلو په وخت د چا خوشاله یا خفګان نظر کې نه ساتي بلکې رایج قانون ته ګوري. تیر ورځ د تحریک انصاف ګوند چیرمن عمران خان چې د سترې محکمې د کسیزه بینچ ته وړاندې شو نو چیف جسټس بندیال د عمران خان په لیدو د خوشاله سرګندونې وکړي او د پیښې په وخت کې په یو موقع تحریک انصاف مشر ته مشوره ورکړه چې د عمل حالات خراب دي د نورو سیاسي ګوندونو سره خبره ترې پیل کړي. د سترې محکمې د مشر قاضي په دې خبره قانون پوهان ګوته په خوله دي او وایي چې قاضیان عدالتونو کې دا قسمه خبرې نه کوي. د قانون پوهانو ترڅنګ د مشر قاضي په سرګندونو سیاسي مشرانو هم په ټولنیزو رسنیو سخت نیوکې کړي او پوښتنه یې راولاړه کړې ده چې چیف جسټس څنګه عدالت کې د یو ملزم خرکلې کولی شي او څنګه هغه ته درناوی ورکوي. د پیاور های کورټ مشر وکیل نور عالم خان ډوکېټ ویل چې دا سیاسي موضوع ده او سیاسي موضوعاتو کې خلک دې ته په ښه نظر نه ګوري. د هغه په خبره د وکیلانو ورولې هم دې ته په ښه سترګه نه ګوري. دا نه چې څوک د کم ګوند سره تعلق لري بلکې په عمومي ډول ټول وکیلان وایي چې باید داسې نه وشوي کو د اسلام آباد های کورټ وي یا سپریم کورټ وي. پکار ده چې د قانون حکمرانی د هر چا لپاره یو شان وي. قانون پوهان وایي چې قاضیان عدالت کې د سرګندونو یا فیصلو په وخت د چا خوشاله یا خفګان ته نظر کې نه ساتي بلکې رایج قانون ته ګوري. کو چرته قانون کې پیچلتیا وي نو وکیلانو نه مشوره اخیستي شي. دوی وایي چې دا قسم رویه د یو وړوکی عدالت د قاضي نه واخله تر اعلی او سترې محکمې قاضیانو ټولو باندې فرض ده. بل پلو ته د خیوات غټو سیاسي ګوندونو پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې پاکستان پیپل ګوند جمعیت علماء اسلام عوامي نشنل ګوند او داسې نور هم د مشر قاضي په دغه ټکو بد منلي دي. پی ډی ایم د روان ګل پروز اسلام آباد کې د سترې محکمې مخامخ د پرلط غزول اعلان کړی دی. دا په داسې مخال د چې تیر کال اکتوبر کې ورلد جسټس پروجیکټ یو راپور کې د نړۍ د 140 خیوادونو عدالتي نظام کې پاکستان ته 129 درجه ورکړې و. دا مخال د پاکستان عدالتونو کې د 13 لسیزونه د ځنډول شو قضیو شمیره د 2 میلیونو څخه جګه شوې ده. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400 پاکستان.